څلورمه خبره ده چې وورنه ځینې خلک دولت الله نه قبلوي. ځینې خلک دولت الله جل شانه نه قبلوي. دا ډېر بدنصیبه مالدار دی چې کله د تو دولت الله نه قبلوي خپل زون ته په مدرسې کښې نه درنه وخلې، په جامعات کښې نه درنه وخلې، غریب بیمور نادار بېواسطه په سپورټ کښې نه درنه وخلې، ته په دا خپل زون سره مشوره شه، زون ته خپل ووایه چې مو دولت د خیر دولت نه دی، مو دولت د شر دی د خیر نه دی. دا نشانی د خیرسګالۍ نه دی. او خوش پیغمبر فرمایي چې د رب کائنات په ذات قسم چې څوک د الله د پورا دولت وولي چې دو بیا کام نشي. جوات اعتراض پیشي چې زر نه چې سل کامې که خو نه سوا پوته ژوند څرنګه نه کامیږي. نو د توجیه دا کړې د موجهین چې نا وقتی طور خو سل کامې شوې آخراتي ذاته یو په وسوه یو په زر یو په شپېته زره مختلف روایت راغلي دي. الله یو بدل درکوي خو نه شوې کامې چې بدل یې ډېر کړل خو په ورجو ته شوې که نه. دې وجې نه چې د کیمې خلک دولت الله نه قبلوي دا خلک بدنصیب دی. خالی دا خو نه ده چې ریپې ګاټل دي، تمول کول دي، مطلب ګیډې ډکول دي. ګیډې ډکول سره یو ژوند یو لایف دی. داسې نه چې په کروڑاوې دولت ته کې پرې څاپلی شوراوې قاعده اعظم وا خط پارټي ګوغندې په داسن کولا چې د نوي درته بدل نه کړو. دا څه دولت دی؟ دا څه زندګي دو؟ پیغمبرانه زندگی دا وا، صوفیانه زندگی دا وا، امام مالک داسې ژوند تیر کړی دی، ابو حنیفه داسې ژوند تیر دی، حضرت عثمان غنی رضی الله عنه داسې ژوند تیر کړی دی. یہ دولت بیر آدمی اظہار مظہری دانے بھی اور تر ټولې نه شاه صدقه حضرت محمد مصطفی فرمایي تر ټولې نه اکثری صدقې پیسې هغه ریپې دو چې په ګرلاڅه کښې په خپله کورول او په خپله قبیله خرڅ تر ټولې نه بهتره صدقه هغه دو. او دغې سره سره مو ته هسې دا ریپې په قبلول په نه قبلول پورې مو ته یوه سړي وویل چې رئیس ته داسې وکړي چې زه ډېره غټې چینلې جوړې کړه درته ایډیو موبایلونه آیفون لانچ و دی ځکه خو چې څوره ارنینګ کولی زه په ارنینګ بیا والله بلا والله پیدله چې ارنینګ څه شی دی دو ځکه لانچ و دی که بیا مو ورته سړه نیک رئیس دی کلی چې ته مې لانچ کوې نه داسې چې د نیو نه خو موږ یې منډه کړې د نیو شه خو زه په سره سپینه شملوس وي خو موږ خو هغه سودو وکړه خو اخر څه وجدو وایي چې نه خو یې دغه نو بیا داسې پیسې زیاده مو ورته چې را دین نه خرڅوم بس په تیر ژوند شي کې مې غلطۍ شوي دي پای شرمنده پای مې دو توبه سره $1 نه ګاټه نه یې ګاټه چې ورته میلاوي شي بیا یې نه کوم دون ته دوکه سې نه ورکوم سړیا نه یې ویس پاګل ویس مې عقل چار شري کړی دو انشاءالله په مجلس چې بل سړی و اسه د الله خپل نظام ته قسم هغه دی چې نه مخ ته ورشه او ډېر فري ملګري وي چې مخ ته ورشي په دره دولت نه یې ډک ویس په دا کښې د هغه علاوه چې ریپه وګاټه مو ته یې ووایي چې څوره ریپې لګېږي دا تو په میډیا سیریز خرچ کوو لیلا فدا نور مو کېدای شي د میز او ټیک نه وي خو یې دین په چارې چې مو ادا کړی د چې یاره زه سرپناه کنه بیا مو ورته وي چې نه مې د عدولول خوښه دو نه مې د توله خوښه دو ځکه چې دا اټیچمنټ څه وي دا تړین دا مې زون ته خوښ نه دی نردې په یوازې کاروباري نه شریک کړي وي پاو شه مو ته 2 لکه قدرې را کړي په روپله پاره چې څو مې لیکلي دي نه 2.5 لکه غالبا چې کول ووته چې دا کیم داسې و چې د خدای دې پوره کړه مینه وخصه ځکه مو ورته یو کاویر لاجلا و بیمور و د هغې علاج وکړه بیا مو ته ویډیو ولاجله دا یې تر مونه ډېر په خوښ و دا مره انسان دوست وی هغه کاروباري چې شیر کړی و چې زه لانچ کوله هغه 4-5 کروڑ روپۍ نقصان وکړم تبه برباد شو پکښې او دا یې پنه وساده دا یې هم ویساده دا یې ویژم دا یې په کروڑا وې روپۍ پکښې وګټلې بیا مو ورته چې دا څه پلان کا چې دا تو کمال نه دی نه تو یې شهرتیا دو دا خالی تو د اخلاص د الله د دین ته د پیسه ورکول وي الله په ځون قرضې نه پرېږدي د خدای دین خرڅول د ملا تړلې وه ځکه خدای پاک وګړو وه حالانکه دی په تونه ډېر تعلیم یافته په تونه ډېر ټیکنیکل دی خو تو خدای پاک ریپې قبلولې د ریپې خدای نه قبلولې نو چې د کیم مالدار ریپې خدای نه قبلوي په دا داسته نه چې شور دی به پورې ولا کوټه کړې په دا وپېژه دا غرق تباه دی دا د دولت چوکیدور خدای پیدا کړی دی ورته ژغوري وای نور یې خوري په اولدار صاحب دی سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان